بسم الله الرحمن الرحیم. زما پاکستانی ورونو، دا څنګه چې د مسلم لیگ نون کم ترجمانو په انګلینډ کې هغه دا بیان ورکړو چې بھائی دا په انګلینډ کې د ارشد شریف دا او خاص کر بیا د پی ټی آی د چیرمن عمران خان صاحب د دې د قتل منصوبه په انګلینډ کې جوړه شوې وه او دا نواز شریف صاحب جوړه کړې ده او زما تر مخکې دی پکې هم انوال کړی یم او ما ته دا خبره هم کړې چې هغه ټول بیان ورکړی دی په میډیا باندې شته په سوشل میډیا باندې. نو بھائی زمونږ اوس د خاص کر د سپریم کورټ خو دې په دې څو موټو دغه ولي چې بھائی زر تر زره هغه کس دا خبره کوي چې بھائی د سکیورټي ادارې دي زما حفاظتي دغه کې زه ول دردم او د دو خلاف دغه کوم دا ګواهي زه ورکوم چې دا دو دا کړی دغه ثبوتونه هر څه به ورسوي. زه څوک د ځانه خبرې نه کوي او بیا 15 کاله دا د هغو ترجمان تېر شوی دی. نو ځکه د هغو په خوله باندې نو زمونږ سپریم کورټ دا او زمونږ چې کم مقدر حلقې چې دي هغو ته زمونږ دا درخواست دی چې بھائی د دې سړي د بیان نه ولې او دا سړی زر ته زر راولې په دې باندې انکوایري شروع کړي چې په یو لیډرشپ په یو لیډر باندې حمله وشوه ښه د هغې تپوس نه کېږي اف آی آر یې نه کېږي. اوس یو سړي په خپله بیان ورکړو چې بھائی زه ګواه یم په دې باندې چې د ارشد شریف او د عمران خان صاحب د دې د قتل منصوبه د نواز شریف په افس کې یا د نواز شریف په کور کې جوړه شوې ده. اوس هم که دا حلقې په دې باندې څه ایکشن نه لي نو دا خو بیا ملک نه دی، دا خو هسې دې له خو بیا خارې نه پرسان ښه دی دته په خارې نه پرسان کې هم ته نه کېږي څنګه چې په دې ملک کېږي. زمونږ سپریم کورټ ته دا وایي چې بھائی په دې باندې زر ایکشن والي څو موټو دې بولي دا کس دې زر ادارو ته دې وایي په یو طریقه دې راولي او دغه دې وکړي دا دلته دې پیش کړي چې کسان راکړه هغه ته به معلومي وزیر آباد کې دا کسان د ارشد شریف د قاتلان به ورته هم ټول معلومي. نو زما دا یو څو خبرې والسلام.